چې درد ته شوه زړګیا نه هېڅوک نه و همدرد، چې شمېر ته شوه اشتیاقه نو رشتې نه خلاصېدې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابي دی. ما ته ویل شوی شاه یعنی کې مبارک شاو. د پروګرام نوم دی د صحت زیری. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته اوس نو واخله تر 10 بجو پورې زموږ تاسو سره مرګتیا وي په دې پروګرام کې. مینوالو په دې پروګرام کې مونږه استاسو صحت باره کې چې کوم دی خبرې کوو او هغه مریضان تاسو ګورئ کوم چې هغه له ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی او هغې ټیک ګزارش شوې ده او د هغې علاج روان دی. او ځینې بیماران داسې دي چې هغه مکمل ټیک دي او هغې اوس دوایانې هم نه خوري. هغه ستاسو مخامخ دي. که مونږ تاسو چل ته راشئ او دا چل به وشي دا چل به وشي هغه چل به وشي نو نه داسې کار دی. زه به صرف تاسو ته هغه خلکه په ګوته کوم چا چې د ډاکټر اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی او هغې راځي تاسو ته په جار وایي ځای درته ښیي کور درته ښیي کلی درته ښیي نوم درته ښیي ولدیت درته ښیي چې زه د دې ځای ما او د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه ما علاج کړی دی او زه نن روغ رمټ یم خوشحاله یم او یا زما علاج روان دی. په ړومبۍ ورځ باندې زما ګزاره شوې یا په ړومبي ځل باندې زه سره زما د میاشتې دوای یا د 10 ورځو دوای یا د 15 ورځو دوای ما روړې ده او زه ټیک شوی. هغه مریضان دي هغه تاسو په خپل غوږونو باندې اورئ چې هغې وایي چې مونږ ټیک شوي او زمونږ دا ځګی دی. نو مینوالو دغه شانتې څومره مرضونه چې دي شوګر نه علاوه د ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه تاسو ته پته ده شوګر علاج کوي او داسې کوي چې خلک راځي تاسو ته په خپله باندې وایي. خو دې سره سره نورې بلاشي بیمارۍ دي چې هغه انسان تنګي او د ژوند چې کومې خوشحالۍ د هغې نه وباسي او بلا څیزونه چې کوم دي هغې نه محروموي. نو داسې ډېرې زیاتې بیمارۍ دي هغه به ډاکټر صاحب تاسو ته په خپله باندې وایي چې نورې داسې ډېرې بیمارۍ دي چې هغه ډاکټر صاحب علاج کوي او هغه تاسو په جار باندې راتلی شئ او ډاکټر صاحب نه علاج کولی شئ. مینوالو شوګر هم یو داسې مرض دی چې هغه چا هم مطلب دا د ډاکټر صاحب نه کړی دی نو هغه ټیک شوي دي او کو هغې 10 کاله مخکې هم مطلب دا دی شوګرو نو نن به هم وي چا چې مخکې علاجونه کړي دي د نورو ډاکټرانو نه. نو ډاکټر صاحب چې کله م علاج کړی دی د ډاکټر صاحب چا م علاج کړی دی نو هغه نن سبا روغ رمټ دی. مینوالو ګورو به چې موږ سره ډومبۍ کالر څوک چې د کوم ځای نه دي او څه غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب څوک او د کوم ځای نه؟ مردان نه سلطانپور والی. ښه جي ښه مردان نه ښه دا راته ووایه زما خورې دا راته ووایه چې ښه جي ښه دا راته ووایه چې تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی او د څه شي م کړی؟ د شوګره. ښه جي ښه ستاسو مخکې څومره شوګر و؟ زمونږ مخکې 380 کې. اوس مطلب دا د څومره وخت علاج مو که تاسو؟ مونږ 3 میاشتې علاج وکړو. جی اوس شوګر څنګه دی؟ شوګر الحمدلله کنټرول دی زموږ ورسره. ښه جي ښه دوایانې خورئ؟ دوایانې خورم. ښه جي نو مخکې نه فرق شوی دی دغه مطلب تاسو نور علاج مخکې کړی د نورو ډاکټرانو نه؟ او ډېر فرق شوی دی. زمونږ چې دوایي راوړه لومړی مونږ وخوړه نو مونږ په ځان پوه شو علاج سره چې نه مونږ ډېره ښېګړه وشوه. جی نو ورته پورې شکر الحمدلله چې زمونږ ډېره ګزاره شوې ده ښه شوي ورسره الحمدلله. ډېره غم شوې ډېر کسان هم درولېږله. ښه جي ښه مطلب دی تاسو ټیک شوي وی نور خلک هم راولېږل؟ نور هم ډېر کسان درولېږله خور هم ولې ورم دا ډېرونه تاسو ته 2 کسان هم راولېږل د دې ځای نه. ښه جي ښه ستاسو سره صحت مطلب دا د بدن څنګه دی هغه کمزوري کیږي انسان دې سره؟
نه زه خو ښه یم الحمدلله زما وجود سم دی. خوراک کوئ فروټ وغیره خورئ؟ خوراک هر څه خورم الحمدلله. نو بس بیا خو ټیک ټاک یې؟ ټیک یم الحمدلله. او دوايي هم داسې لکه هغې په شان متواتر نه خورم، کله پکې رانه ټیم نیم هغه هم شي که دا هم شي او کم هم خورم. دا راته ووایه د چا چې شوګر دی هغې ته به څه پیغام ورکوئ؟ لکه مطلب علاج د چا نه وکړي؟ تاسو نږدې ډېر به د چا چې شوګر یې غم قادر کړم دا چې وزن لري چې څوک فریاد وکړي نو موږ ورته ستاسو نمبر ورکوو. ښه جي ښه ډېره زیاته مننه. الله تاسو له صحت درکړي. الحمدلله. اوس د ګیس نه راغلي جمعه کې د معدې هغه رانه هم وکړې دغه شیان ته مو علاج ډېر وکړو. ښه جي معدې لپاره راشئ او ډاکټر صاحب به تاسو له علاج وکړي. صحیح ده؟ زه صحیح کله به درشو؟ ابه ډاکټر صاحب اوس تاسو ریډیو ته غوږ کړئ، تاسو ته وایي ښه سبا بله ورځ بیا راشئ 11 بجو له. صحیح ده؟ زه اوکې ډېره زیاته مننه، شکریا ادا کوو. ښه ډاکټر صاحب مینوالو مونږ سره ښاغلی ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب. اصل کې مریضان ډېر دي نو په دې وجه باندې زما هغه انټرو هم صحیح ونه شي، خو ډاکټر صاحب هرکلی درته وایي بخیر راغلی. ډېره مننه مرشد صاحب. څنګه یې ښه ټیک ټاک یې؟ دا چې کوم بیمارو شوګر د لاسه مطلب دا چې هر بیمار تباه وي خراب وي که نه، اوس نارمل ژوند تېروي، هر څه خوري، شوګر نارمل، وجود نارمل، تباهي ته مو برک لګولی دی انشاءالله تعالی الله په حکم الله په فضل باندې. بل د دی ایوب حاجي صاحب رالېږلي بیماران دي، د دی د معدې مسله جدا ده. فلحال مولانا ایوب بلا پېزواني کړې ده سره د بچو انشاءالله. دا نور غواګانې مېخې به اوس پېزواني کوو ځکه چې بزرګونو بیمارۍ دي. لومبی ډز زما په غټه بلایي ورپسې به نور راکاو که خیر وي. ښه ګرانو مینوالو مونږ ګورو چې په لاین باندې بل څوک دي د کوم ځای څه ورغواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب زما ضرور څه نوم دی د کوم ځای نه؟ زه جي سرفراز مې نوم دی او د مردان خبرې کوم. ښه جي د مردان نه. دا راته ووایي تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی، د څه شي هم کړی؟ جی ما د هغه ډاکټر صاحب نه شوګر علاج کړی دی او زه خاص کر چې کوم دی نو د ایوب خان په وینا باندې د علاج دپاره د سعودي نه راغلی ما په چوټۍ باندې. ښه جي سعودي عرب نه راغلی په چوټۍ باندې فول ټایم مې ملا سره اوستې ده او علاج مې شروع دی تقریبا د 2 میاشتې تقریبا کې بیولې دي او شوګر کې مې تقریبا دي نو 50% consultation باندې خو 60% چې کوم دی زما فرق راغلی دی. ښه جي ښه زما خوب په ځای شوی دی، زما دردونه ختم شوي دي نو زما لپاره دا ټولو نه غټه خبره ده. زما دردونه ختم شوي دي، زما خوب پټم شوی دی او زما لوږه پټم شوې ده. ښه ستاسو د نظر ورسره څه مسله وه؟ د نظر مې چې مسله ده چې زما شوګر سره نظر ختم شوی. ما هلته کې 2-3 پېرې د سترګو دغه وکړو ښه ډاکټرانو ته مې وخور که نه غواړي چې هلته غواړي سپري د میډیکل کارډ سره نو هغه جي دغه لکه بیا ما ته ایوب خان وایي چې دا پرېږده او دلته راشه نو د سترګو دغه به وشي که نه او دا به وشي. نو سترګو کې زما تقریبا د نظر کې زه چې راغلم بل زه به کپړه کې ناست وم خو ما ته داسې سور ښکارېده، بنده به راته نه ښکارېده. اوس چې کپړه کې ناست یم جي نو ما ته بنده ښکاري چې دا بنده ناست دی او دا پلان کې دی. ښه جي مخکې ستاسو نظر نه و؟ دی به مو سترګو به کمر وړاندې وي. نظر بلکل زما دغه شوی و، یو کال نه وړاندې وي. هغې نه کړم ډاکټرانو ته وویل چې بهی دا چې کوم دی نو امپاسبل دی، دا نه شي کېدی. ښه جي نور ډاکټران تاسو وایي چې دې کې نظر نه شي راتلی؟ جی ډاکټر ما ته وایي چې نظر نه راځي چې شاته ستاسو کیمرې ته وینه راغلې ده او وینه وځېدلې ده. نو دې دننه په اپرېشن کې بیا دې پېډلۍ ته نه شي اپرېشن دپاره بیا زه پېډلۍ ته تېدلی وم پروفیسر دغه له ورغلم. د هغه راته هم دا دغه وکړو چې بهی دا شیشته ډینجر دی، کېدای شي دا چې ډېر بوت وینې دا به هم ختم شي او یا به دې واپس را شي. اګریمنټ یې نه کوو که نه نه کوو. اوس ورسره ستاسو نظر ګزاره شوې ده؟ او جي تقریبا زما په 100 کې 30% والا 30% ښه شوی وم. ښه جي ښه لکه مطلب دا څه ناڅه راته ښکاري. جی بالکل بالک اوس یوازې ګرځم خو به چې کوم دی نو زه خو را سره اوس هم یې خیر خو چې هغه نی نو سکول چې لرې که نه نو زه باقاعده بازار ته وځم 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر لار زه په بازار کې ډک بازار کې فرش کې دا زه پیاده روان یم. جي ښه جي ښه ماشاءالله مطلب دا چې ډېر ښه یم که نه. ښه جي ښه سعودیان سپیشل راغلي دي تاسو مطلب علاج له راغلي یې سعودي عرب نه؟ جی بالکل زه سعودي
ډېر نه راغلی خاص کر علاج لپاره زما بچي مې ځان سره راوستي دي زما ټول فیملي هلته ده که نه ډېر ته پیدا شوي لوی شوي دي او دغه شوي دي نو ټول مې ځان سره راوستي دي او علاج کې ما او که چېرې ډاکټر صاحب سره دا وعده کوم دا وعده کوم که چېرې زما نظر واپس راغی فول بټه فول نظر زما واپس راپس راغی فول بټه فول څه کې 80% هم راغی نو ډاکټر صاحب لکه خیر چې کوم دی نو دا زما نه سره په دوبرې ټکټ او دوبرې خراجات دا زما نه سره په فري دي که خیر او زه زما نوم هم پکې ولیکه تورې که نه منکرې که خیر که چې دی زما هغه شو نو بیا وزټینګ کوم نو چې وزټینګ نه وکړم نو هغه زما لپاره بیا تاسو لپاره ښه او زما لپاره زما نوم مبارک شاه دی خجی انشاءالله مبارک شه چې ډېر الله دې تاسو له نظر درکړي الله تاسو له په سترګو کې نور درکړي بل بیمارو مو الرجي والا تاسو له په نور دا درکړي چې تاسو د خلکو خدمت کوئ او د خلکو هغه کوئ نو د دې نه بله غټه خبره څه کېدي دا خو ډېره خبره ده د فخر خبره بله خبره بله وعده بله کوم او انشاءالله الله دې وکړي او ستاسو په دوا سره او د ډاکټر صاحب په مدد سره به خیر زما نظر واپس راځي زما ته امید دی نو بیا چې کوم دغه ستاسو دغه صحابه کلینیک چې کوم دی که نه په دغه کې به یو ورځ لنګر ته ماره سره پېږي ښه جي ښه ماشاءالله ډېره زیات بل یو ستاسو یو مریض و هغه الرجي وه جی ماشوم الرجي وه هغه تقریبا هغې الرجي دغه شوې خو په سترګو غولونکي راخېږي نو هغه بس ودرېږي نه یو راوخېږي ختم شي بل راخېږي یا ختم شي بل راخېږي بل ختم شي بل راخېږي هغې سره سترګې باندې لږه غونته پرده راښکته کېږي نو ما چې خیر درته داسې وکړه چې سترګو سپېشلیست ته ورشه که نه او لو دغه دوایي بندوم چې د الرجي دې ټیک شي ښه جي ډېره زیاته هغې د ما سترګو علاج نه کړ الرجي علاج د الرجي ښه جي ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو الله تاسو له صحت درکړي او امین ډېره زیاته مننه او زما طرف عوامو ته هم دا خواست دی چې کوم عوام کسان بیمار دي او طبیعتونه یې خراب دي د شوګر د لاسه د شوګر دغه دي د انسولین بند کړې او راځئ او ډاکټر شپږ سره ځان مېلو کړې او د انسولینو نه کم خرچه ده او ډېر دغه دی او ډېره پیدا ده لږه پیدا ډېره پیدا دا زما عوام ته زما د خپل طرف دا درخواست صحیح دی ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو یو جهان الله په امان جی ډاکټر صاحب دا مبارک شاه صاحب دارو سعودیان سپیشل چې کوم دین راغلو ایوب حاجي صاحب د خپل وختي چې موږ سره څنګه خبرو شولې دوی په سترګو مکمل وړاندو او مطلب دا دی چې په کامره کې دوی چې کوم دین صرف سورې هغه سورې دی چې رڼا او تیاره باقي د دین سیوا یعنی مکمل ختم 30% نظر د دی رااله 30% یعنی مطلب 1 کیلومتر په ډک بازار کې مستلی شي دا په سترګو مکمل دړون انسان کیسه ده الله دې ولا پوره نظر ورکړي او ان شاء الله زه دې له بل دوی جوړوم هغه بوټي انډیا نه شاټو ما په ډېر زیات تګودو کو نو هغه ان شاء الله دې 15-20 ورځې کې ماته برابر شي هغه بوټي نو امید دربه لرم چې څنګه په درزونو وړاندې خلک الله زما په لاس مکمل د نظر خاوندان کړی دي تاسو ته اوریدلې دي د سټوډیو ته راغلي دي زما د مخه زما د علاج نه پس لیدل دي نو امید لرم چې دای بم پکې واه خوش قسمت ای چې کال د دې اړندې شو مکمل هر ډاکټر ته انکاري پیسې ور کوي اپریشن ته مغاړه کې خدا یو ډاکټر مو ته غاړه نه کوي یو ډاکټر څخه محل نو کول ول الله پاک ته د الله په فضل صرف په 2 میاشتو کې نظر دور حد لراله زې څنګه تاسو هم ځاګه ته وایته برک لګوم او ریورس گیر نو دور حد تراله او ان شاء الله چې 15-20 ورځې کې دغه دوايي می جوړه شول بل نو زما یقین دی چې دا نظر به 100% 100% راځي امید دربه لرم چې د دوی نظر به هم داسې وي څنګه چې زما استاد سترګې دي او دا چې د عمرې واده مر سره وکړه د عمر شاه څخه غوغله خبر پوره کړی ته ځان یاد کړم مونږه کیسه په ګډوډه چې ما بوزي زه بوتم چې یوازې خوند نه راکې ته به ورشپکو کنه ته خو چې غواړې سبام تلې شي ډاکټر صاحب خو زخواره خواري زمونږ را او کنه ته سبال ته بیماران نه خرابې بیماران ول عمره کې بیماران دا ټول عمر بیماران الله دې ولا خکیدا ټیکيږي نه روح لوین باندې غریب سړی ما باندې وکړ اول وځ خپل وکم کنه نه اول مونږ لو کې چلته له دوا وکړل ته بیرو خو یو کړی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی الله کرم دی زما ضرور سنوم دی رقم زینا نذیر محمد خبر کوي د باغ بنیر نه رقم زینا د باغ بنیر نه باغ بنیر نه ها دا راته وایي چې تاسو د ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب نه څه علاج کړی ما چې ګیري شوګر علاج کړی ما باندې شوګر او دا کړی و او زما شوګر 370 کې چلے دا ښه جی
او نو ماته دوايي راوړه په لومړي ځل باندې هغې سره زما د سترګو نظر هم کم شوی و. ښه جي. او نو چې زه ماته دوايي راوړه هغې سره زما د سترګو نظر هم ټیک شو، زما په بدن باندې دردونه هم کلار شو. ښه جي. ښه. او زه دومره خراب کړم چې زه بیخي چې کوم نه زما خوښه بیخي چې کوم نه لکه نرمه شوې وه بیخي بدن. ښه جي. نو دا خو ځواني مرګ مرض دی. اوس دا راته ووایه چې بدن دی ورسره څنګه دی؟ اوس الحمدلله بلکل ټیک ټاک شوی ما، بلکل بدن مې خوښه شروع کړې ده، ټیک ټاک شوی ما، بلکل درې درې دوايي مې ته راوړه او اوس الحمدلله بلکل ټیک ټاک شوی ما. ښه جي. ښه. خوراک دې ورسره څنګه دی؟ خوراک مې ورسره هم ښه دی، او ټسټ مې وکړو 150 کې جریږي. بس بیا څه کې 3,400 نه راغی 150 ته به دا نارمل دی که نظر هم په شا راغلی، وجود هم ښه شو. اورېدونکو ته څه پیغام ورکوئ؟ بس اورېدونکو ته دا پیغام ورکوم چې چا ته د شوګر تکلیف وي د ډاکټر صاحب نه علاج شي او دغه نه علاج وکړي. ښه جي. ډېره زیاته مننه که الله تاسو له صحت درکړي. ډېره زیاته مننه. الله بامه. مینوالو دا هغه مریضو چې هم نظر تلو په شوګر کې ړومبې چې کم دی ګردې زي، مطلب دا دی نظر زي، هغه څیزونه کم چې 5 منټ پس تاسو لږ راکوئ که نه یار، مونږ هم پکې دعا سلام کوو. نو هغه څیزونه کم چې تلو او دغه دي تاسو په خپله وکتل، څوک داسې ویلی شي چې زه ړوند یم او دا اوس خلک راته ښکاري، څوک لیوني دي. خو ډاکټر صاحب دا چې کوم مریض دا بیمار داسې و چې تاسو ته وایم چې اعصابي ریښې د مازغو تارونه ټول ناستو، یا نظر پتلو غوښه ترې زنګېدله، ساه دم پکې نه و، شوګر د 900 کې و، پشته پالونو کې پشته پرزونو کې سماله به ډوډۍ هم بندوله، بیا هم پوره دنیا کې برک شته دی نه. دا خو پاکستان دی، بونیر دی، د امریکې په هغه سر کې کینم برک نشته دی، د لندن په هغه سر کې کینم برک نشته، په جرمني کې کینم برک نشته دی. ټوله دنیا په یو ډګر روانه ده او هغه دا چې پوره دنیا منفي 10,000 کې روانه ده، یعنې 10,000 فوټه کوته کوی ته روانه ده، سمندر ته روانه ده. یو شی روکېږي الله فضل دی، درې ټوټل لا دوی وړي نه ده، نظر په شا لاړلو، بحال شو، غوښه بیا راټیټ شوله، وجود بیا هغسې چاک و چوبند شولو، پرهیز ختم شو، شوګر نارمل شو. نو کول الله پاک ته نور څه جادوګر خو نه یم. او وختي بیمار چې مردان ولاجي صاحب هغه الرجي بیمار هم چې کوم دی نو غیر ملکي ډاکټران ستړي کړو، هغې نه ټیک شوله. د سترګو دا مسله ده انشاءالله تعالی، دا خدای وایي چې غولونکي بیا به ورځ راځي انشاءالله. دا مسلمان الله زما په لاس ټیک کوي، ځکه دې علاج هم بل چېته نشته دی. خدای له ما ته سترګو څه نه دي ویلي. او دا ټول خو اول ځي شټرنګو پسې ما له خوا هغه راځي دمګرو نم پاتې شي. زما په برخه ټول سمندري مخلوق رسېدلی دی، چا کراچۍ ته ورسي نو ویل ډاکټر صاحب بوسو زه اخره کې. ښه جي. ګرانو مینوالو دغه مریضان تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی، دا ستاسو رسمي دي او دا راته نه وایم چې سبا لاړ شي ډاکټر صاحب نه علاج وکړي، خو دا صرف ثبوت تاسو له درکوو چې چا علاج کړی دی هغه دا دي نن ټیک دي او خوشحاله دي او په جار باندې وایي چې زه ټیک شویم. مینوالو ښاغلی ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب موږ سره ناست دی او ستاسو په ګڼو بیمارو باندې موږ چې کوم دی خبرې اترې کوو. تاسو دا پروګرام ضرور اورئ. که چېرې تاسو وایئ چې موږ ډاکټر صاحب نو علاج کوو، دوی نه پته وایي نه نمبر وایي، دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0315 81 59 059 59 دے 59 59 دے صحیح دا 0315 81 59 059 پدې به تاسو کال کوئ. ډاکټر صاحب نه به تاسو نمبر اخلئ چې کله راشو، په کم ټایم راشو، څه بیماري ده، نو بیا به تاسو ته ټایم ښیي او وخت په درته ښیي او تپس یا میاشت پس، ځکه چې هلته مریضان ډېر زیات وي او ډاکټر صاحب چې کوم دی تاسو له لیکچر هم درکوي. لیکچر هغه مریضانو له ورکوي د چا چې شوګر دی، ځکه چې ډاکټر صاحب وایي چې زه هغه لکه ډاکټر نه یم چې زر بس پرچه ورته ډکه کړم چې ورشه دا دوی والا خو زه وي ډومبې زه پوهیږم چې ډاکټر صاحب لیکچر په دې ورکوي چې شوګر علاج څه شی دی، ختمیږي به څنګه، احتیاط به څه نه کوئ. نو په هغې باندې تاسو له په دغه بیمارۍ باندې تاسو لیکچر درکوي او تاسو به ډاکټر صاحب ته فون کوئ، د هغې نه پس په تاسو ټایم لازم ساعتونه درکوي او هغه به تاسو هلته ځئ او بیا به ډاکټر صاحب ته د ډاکټر صاحب نه به تاسو علاج کوئ. دې سره سره د شوګر سره سره نور ډېرې زیاتې بیمارۍ
د ګردو بیماری چا چې ګردو سم اسلم وي او تاسو په ډومبه چې کوم شروعات کې لاړ شي ان شاء الله ډاکټر صاحب وایي چې بالکل به ټیک ټاکي په ګردی ومي خو چې بسټارټ کې راشي ما به تو دې سره برابر دی الله فضل خدای مال الله راضي چې دا ډاکټر د چوکې مړکې راواري او دا نه پرې کو دا نه پرې کو اخر کې دمګر سره شي ما راضي کنه یو احتیاط کوي په ګرده ما به تو دې سره برابر ده یره شپه دا الله په لاسو کې دا او چې چا ګرده پر کېدو په شروع شو راځي شر الله کړه سره اشتام لیکم چې دا سمندر پر دې کې بشار راضي وادرل خو بسټارټ کې راضي کنه تاسو خامخا چې ماشينان راوالي او بس و چې سوري کو دی او وینه بس په دغه څه پاکو واسه هر څه غند بلاشي دنه او ټول وینه وړو بول ډکه شنو بیا ته زرايات شو لګه پیل ګرده پوره دنیا کې علاج نشته چې په لکونو روپیو لګوي نو مینوالو کو چا مته د ګردې سمسلمي د ګردو طرفه د هغه ته سمسلی وي نو تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق سره علاج وکړئ که چېرې تاسو په بدن کې داسې چې ماسختن یا د ماښام نه پس تاسو باندې تب راځي ټمپریچر وي نو تاسو هغه تاسو روزانه انجکشن لګوي روزانه ټابلیټ اخلي نو تاسو پراپر طریقې سره علاج وکړئ څنګه به کوي هغه ډاکټر صاحب وایي دا په بدن کې لکه د عام سړي چې کوم دی مطلب دا د چې میاشت پس 2 میاشتې پس یا سزې خوښي یا س تکاو ډېری نو تب راشي دا روزانه هر شپه چې راځي دا د ډاکټر صاحب دا زړه تبره نو ډاکټر صاحب او دغه یو خبر دام نه چې کوم خلک په ګرمۍ کې په خو بونشي لامبلې هغه هم سړی ته روان دي ټولو د کوم خلکو چې روزانه اډو کې خوږي هغه کوم ته روان دي د کوم خلکو چې همیشه سر خوږي او اډو کې خوږي د کوم ته روان دي په چا چې کله ګرمي او کله سردي راځي په دې کوم ته پرتی دي اورته سکیږي نه او د زړه ته علاج خو ما خپل قول الله پاک ته خو زمانه الله خو ما په دنیا کې زړه ته علاج نه لري نو ګرانو وینوالو کو چېرې تاسو د ماښام نه طبیعت د ماښام نه پس تاسو طبیعت ډیر ناسازه وي او تاسو تبوي د رزم کې دي شي او د شپې زیاتر ډاکټر صاحب دغه چې کوم دی دا د شپې دای چلته کې وجود شته نه کینی کنه چې پټه سوره کمزور شي زور به باران زلې سر سیوا شي د رزي توانای خرج شي نو شپې وجود زور کمزور شي نو ګرانو مینوالو کو چاتم دا پرابلم وي او روزانه ټابلیټ یې چوي ګولې چوي یا انجکشن لګوي زد اکثر مامي وي مسما خو د ستنې سر گزاره کیږي او وسار ما خامه پلان کې ستنه ډېر رخي هغه شټرینګ ډېر خو لنډر خو غیر باندې دل ستنه نشته او چې موږ راشي په لنډر پوهه کوو خجی نو مینوالو تاسو لار شي او ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج وکړي د بدن چې کوم دی څومره دردونه دي مطلب تاسو بدن درد کوي او مطلب دا د جوړون دردونه چې کوم دی هغه که تاسو چې په خپو باندې یا په سر باندې تاسو اکثر درد راځي او ډیر سری کې شانتي یا نارمل درد خو روزانه په او راځي په نو ډاکټر صاحب هغه ماشومان چې سینې زر در خرابي کې پوره دنیا کې علاج نشته دي په سونو ماشومان چې ما راغلي سینې الرجی الله فضل ختمه کړی دا چې په دوی مرز سینې خرابيږي او ته په دوی مرز سینې ماشوم مطلب دا د 2 کالم کې د شي اتوم کې د شي لسم کې د شي زر در په دوی مدرې مې سینې خرابيږي پوډرستنی دي پوډري بوتلې دي پوډري په دوی ما په درې ما په صدورما ان شاء الله دغه ته مو ته برک لګو بیا خو عام سینې مو خرابي او ستام بورګو خراب شوی زمام خراب شوی چې میاش پس چې د شل دي پس د 2 میاش پس دا روزانه چې کیږي دا سینې الرجی یا سینې کمزورتیا ان شاء الله دې تم برک لګو یا چې کوم نور داسې چا بیا پوزه ماتيږي وینه را ماتيږي ټیک شو یا مثال په تور باندې د چا ډېر زیات زور ټوخی دی یا د چا معدې مسلې دي یا چې اړه خراب دغه د سویته د چا خېټه داسې خرابېږي څنګه سوخري باتروم ته منډه وي پوره دنیا کې علاج استعمال خلک راشي شروع کړي ډاکټر صاحب دا سار وختي چې سړی ته سوخري اړه وته خرابېږي د دې څه پرابلم د اړه خرابېدو بلا او جوات معدې سره کېدې شي او بل دام دا بل خلک ماسوتن نه وخت وروړي خوري کنه لکه مثال په تور دا ورځې دي ورځې لاندې نو غرمې ته نه وخت وخوري بیا ماسوتن نه وخت وخوري نو پسې ګرځېدل خو وینه نو دې خو اخر بمبوله شي د پاسه بیا 2 ګیلاس اوبوس کی او دغه سي کټ کی پروزي نو څنګه سار را پاسي ان الټي ورځي ځکه چې ورپسې ګرځېدل ګور جون سره په لار منسوب دي السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام زما ضرور سنوم دې د کم ځای خیر دی الله کرم دی ریډیو نه لګرا دی خوښه ها تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق سره نسی شي علاج کوئ څنګه تاسو علاج کوئ خجی مور ده تاسو خجی مور ملاسو کالو راځي تبوا وانا هغه چې مونږ لومبي د دوايي د راکړه نو هغه سره
د خیره ښه شوې ده دوباره بیا تلي وو دوايي م راوړې ده خو لومړي ځل دوايي سره بس ښه شوې ده ښه جي ښه دا راته ووایه چې ستا څومره وخت نه بیماره وه د 14 کاله دی تلي شوي ښه جي دا زړه ته به دې ته وایي جي چې هر ځای ته به م ډاکټر له بول ده بس دغه سپروفلاکسیسیلم کانټاکټ دوايانې به یې ورکولې ښه جي ښه ښه نو اوس ټیک ته تاسو د کوم ځای او تعلق له کوم ځای سره باکر دی جی باکر ثوابه کې باکر دی ګوهاټي باکر که نه جی ښه جي ښه تاسو د ډاکټر صاحب د علاج نه مطمئن یې هلو تاسو ریډیو ته غوږ نیک دی که نه تاسو د ډاکټر صاحب د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب علاج نه مطمئن یې جی بالکل مطمئن یم ښه جي اورېدونکو ته به څه پیغام ورکوئ اورېدونکو ته به پیغام دی چې بس یو چا لکه د شوګر د پریشر څه بیمارۍ نه هغه دی لري خو مطمئن علاج به کېږي او په کمو پیسو باندې صحیح دی ډېره زیاته مننه کوم زما وروره الله پامان ښه ډاکټر صاحب دا هماغه زړه تبه وه 14 کالو نه زما ده ما ته ووایم بارشاه صاحب د دی دغه مطلب دا نور مو سره مسلې وي ټیک شوله او دغه زړه تبه مو پکې خبره دا ده چې زه درته ووایم چې مرض علاج نشته نو هغې خو دروغ نه بس نه که نه ما دروغ د څه حاجت دی اووه کاله خو ما ډاکټرۍ نه وم نه اغوستی خو تا په دې مجبوره کړلم اووه کاله ما چې ته ویلې چې ما څخه څه علاج دی اوس نه دی حالانکې ته به راغلې او ټایم مې هم دله 5 منټه به نه راکړی بغیر اف ام چې مونږ ډاکټر نوم نه دی اخیستی هم د الله فضل زما دومره بیماران چې مبارکشاه صاحب راغلی دی د 15 منټه چې کوم دی مونږ خبرو ته نیو سم شوي ګو چې ما بیماران پرېښي دي راوتی مبارکشاه صاحب له خو دی مجبوره کړم چې نه دا بیمارانو ټایم دی مطلب دا دی ته دی سنبال که بس دا زموږ خوشحالي ده نو خبر دا ده چې دروغ زموږ خبرو کې نشته او نه زما دروغ د ساجت شته دی او نه به څه کار شته دی په نور څه په ګټه تاوان خبر نور تاسو ما طبیعت معلوم دی خو زه ته وایم نشته علاج نو بس نه علاج زړې ته به علاج نشته که چېرته وینو ما ته یو ښه زوله بیمارانو لېږم ډېر داسې چې مطلب دا دی خلکو ته اپریشن مه کوئ راشئ داسې د دې علاج اپریشن خو ضرورت دی که نه د ځینو بیمارو خو بادشاه صاحب دا دی که نه چې زه بار بار وایم چې انګریزي علاج هومیوپیتیک علاج او طب حکیمي علاج دا د یو بل متصادم یا مخالف نه دي دا د یو بل موافق دي د یو بل معاون دي ټیک شوله یو بل سره مدد کوونکي دي ځینې شی به د اپریشن وي هغه د ګوتو نه وتهیي هغه بیا شټرینګ غواړي لکه مطلب دا دی چې هغه د لینټرو تړلو نه وتي د خبره نو هغه خو موږ په خپله ورته وایو چې دا شی د اپریشن دی یا دا چې کوم دی نو د علاج دی ټیک شوله او هغه اپریشن ته ورسېولې هغه دغسې دوايانو د لاسه ورسي چې علاج وینه او بیمار اختی مسله په مخ کې روانه دی وایي چې علاج سره به ټیک شي اخره کې درز خبره اپریشن ته راشي لکه په شوګر کې ولې خلکو نه خپې کټ شي هغه په دې تمه چې زه به ټیک شم صوابۍ د مردان نه پر شوګر روان دی صوابۍ کې ښکاره شي خو دې لپاره لاړ چې ما مردان ته واپس به شوګر مې ختم شي د شوګر په ختمېدو په تمه هغه لاړ شي ختم شي چې صوبزار بوي کراچۍ سمندر ته رسېدلې خپې ختمې شوي زخم نه راځي خپې څخه شوي نو دا ورسېولې د اپریشنو ته دا کیسونه زیاتتر ټول نه زیاتتر ورسېدې د لاسه چې علاج وینه او د دوی په تمه ناست دي دا انګریزي دوايانو کې ټیک شوله نو هغه انجام بیا دا وي کنې بلا داسې اپریشن دي الله پاک زما په لاس ودرولي په زرګونو کې اپریشن الله پاک زما په لاس ودرولي د کاڼو اپریشن به ورته کړي الله زما په لاس وبچ کړي د ملا اپریشن به ورته کړي الله زما په لاس وبچ کړي دي د خپې کټ کېدل به ورته کړي الله پاک زما په لاس وبچ کړي داسې نورې بلا کسی دي چې هغه سرجري ته رسېدلي الله پاک زما په لاس بغیر سرجري چې کوم ټیک کړي ګو چې اخري سټیج وي او په ابتدایي سټیج خو بلا مسله داسې چې اپریشن سره لرې تعلق هم نه خو چې علاج وي نه او رستېږي اپریشن کېس نو مې خو اخره هغه حد له ورسي چې یو بلۍ د تې لیولی نه شي او هسې وایي بس دا د لیویږي اوچیږي په دې کې هغه درز را پروم ځي نو څه به کوي هغې سره بیا ګرانو مینوالو تاسو غږ اورئ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابي ما ته ویلي شیم شاه یعنې کې مبارک شاه پروګرام نوم دی د صحت زیرې ما سره پروګرام کې ښاغلی ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب کوم چې د ډېر مودو داسې د ډېر کلونو داسې علاج کو خو اوس دا یو څو میاشتې وشوې
چې ډاکټر صاحب چې کوم دی خدمات ډیرو خلکو به وي چې ډاکټر صاحب یو طب باره کې یا د صحت باره کې چې کوم دی یو پروګرام راوړي نو د خلکو په فرمایش باندې مونږ چې کوم دی هغه ښکاره شو او اوس ډاکټر صاحب سره بالکل ټایم هم نه دومره مریضان چې زه لاړ شم ماته 15 منټه نشي راکولی نو داسې ده چې وجه داره چې خلکو سره ټیکېږي خلکو ته علاج کړی دی او خلک مطمئن دي او د شوګر داسې بیماران هغه مرضونه کم چې ناممکنه دي مطلب ځینې داسې مرضونه زه خپله اوسه پورې زما لکه مطلب 10 کاله 20 کاله 22 کاله 23 کاله مطلب دا دی په دې کې ما نه دي لیدلی چې څوک مو چې زما شوګر ټیک شوی او هغه خلک دي چې ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی او هغه نن سبا ټیک دي او په جار باندې وایي تاسو ته وایي مونږ ته مونږ مخامخ کې خلکو ته مونږ وایو خو ټایم مونږ سره ډېر زیات کمی او ډاکټر صاحب خپله قرباني م ورکوي چې دی خوا د پیډ پروګرام کې حالان کې دا پیډ پروګرام دی داسې چې پیمنټ کېږي نو داسې ده چې هغې کې هم تاسو له هغه مطلب دا دی هغه زده کړې پروګرام را مخکې شي ډاکټر صاحب لږ شانته ټایم ځکه چې مریضان موږ سره ډېر زیات دي او بیا مګر ځای خو ډېر دی ماشاءالله هغې چې کوم ځای نیولی دی هلته جومات پکې بېل جمع سره مونځ کېږي لنګر دا یو واحد مطلب دا د کلینیک پی چې دلته پکې خلک روټۍ هم خوري ځکه وجه چې هغه د لرې لرو ځای نه سوات نه مردان نه د پیښور نه اسلام آباد نه دا خلک راځي اول ته چې کوم دی وي نو داسې ده چې هلته لنګر هم رواني او خلکو له روټۍ هم ملاویږي د غرمې او د ماسخوتنه پورې مریضان ډاکټر صاحب ګوري په ځینې د ګل نه مو ته خسته خسته د ګل په انتظار تنګ شي غوسه کیږي ګل ته وګور نو بیا لږ مسکی شي نو بلډ پريشر هم نارمل ساتو خسته خسته چمن ومن مل تیار کړئ او نورمال راړم که خیر ان شاء الله ګور بچی موږ سره پلان سو ته السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک شه السلام علیکم وعلیکم السلام زما ضرور سنوم نه د کم زینا فضل وهاب چې پنځپیرنه فضل وهاب صاحب دا راته وای د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه تاسو رسې شي علاج کړی منګه چې زمون کور ونه و د شوګر علاج دې کړی دا دونځل دوايي چې راوړه خجی خاخه نو داخې سره داخې ډېره غټه شفا شوې ده ښه مخکې څونه علاج کړی د نورو ډاکټرانو نو د انګریزي د دوايي خو چې موږ ډېر وخت کړی ده خجی خاخه دې خو به درې شپږ کاله کېږي خو لکه شوګر به راوغورځېده داسې بیا به په مخکې شو دوه درې څلور ورځې بعد جی جی اوس خو ماشاءالله دوی چې کوم دی نو شوګر هم دغه شوی دی مطلب دا دی 115 له راغلی دی خجی خاخه او صحت یې ورسره څنګه دی بدن او بدن هم سره ښه دی د اختې به میږي کېدی د لاس به میږي کېده نو دا بلکل والله چې دا د اشتیاق الرحمن صاحب زه ډېره شکریا ادا کوم جی جی چې د هغې سره هملاس او د خولې کې به وینه راتلل د ورو کې نو هغه هم ځای و چې هغه هم ټیک شوي الله کارونه کوي خو د دوايي کې مطلب دا کارونه خو الله پکې برکت اچوي بالکل دا خبره اوس فروټ خواږه وغیره خوري که نه او چې خوري دا چې سیو میوه خواږې خو خوري که خو پال کوي چې ښه بس شکر دی ښه خبره ده نو تاسو لکه مطمئن یې ډاکټر صاحب علاج نه بالکل الله پکې شفا جوړي والله دې دغسې ګلې ګلزار لري والله دې کامیاب او خوشحاله لري ډېره زیاته مننه کوو الله دې تاسو کور والا له صحت ورکړي اورېدونکو ته به څه پیغام ورکوئ خلکو ته خلکو ته خو به مونږ دغه پیغام دی چې باید د دې سړي نه قربانېږي او زارېږي یا مطلب د دوايي سیرې د انګریزي دوايي نه واوړي ډېره زیاته مننه د بوټو چیرلو دوايي ده بالکل چې کومه دی نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقې دوايي ده که نه صحیح ده جی صحیح دوايي ده او بله خبره چې حکیمانو کې هم داسې دي خو د ده په دوايي کې انشاءالله ډېره غټه شفا ده زه ټولو خلکو ته دا خاص کوم جی جی چې مطلب دا دی چې ټیک د پیسې به ضایع کوئ خو د ده دوايي ټیم هم ډېر کوي مطلب دا دی چې دا شوګر به انشاءالله دا ختموي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه نو چې زما خو دغه خبرې دي بالکل دواګانې هم ته کوو انشاءالله یو جهان من الله ستاسو کور والا صحت ورکړي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ښه ډاکټر صاحب ټایپ ختم دی په 2 ټکو کې اجازت واخلئ ښه ورشا صاحب ما خو ویش په نو بیمارونو خبرو خو چونکې وخت اجازه تاسو لږ په وخت راشي بل هفته کې لږ شان په وخت راشي نو هغه پروګرام به برابر شي ورسره هغه نوی ریسرچ چې زه راوړم عوام ولا چې کوم ورسره زه کوم ان شاء الله که زه ژوندی ما نو ډېر زر به رسولو له علاج مرضونو علاج د دنیا ته پیش کوم په دنیا کې لا یو انسان نشته چې هغه 2 مرضونو علاج پورا ریسرچ دنیا لا ورکړی باقي کول والا الله پاک ته زما مثال صرف د توت پاڼې چاله مې الله پاک سره درکړي چاله خاوري دا نه زما کار دی نه مې اختیار دی نه ذمہوارم زم د الله نه واړم تاسو هم
الله پاک نه غواړي زوم دا شکر ادا کوم تاسو دا شکر ادا کوئ. Lives of great men I'll remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. چې چرته می خاد عباس پر لیک بلالي ننګیالي اوسئ. یاد ساتئ هر هفته د خالی ورځ د 8 نه تر 10 بجو د اتوار شپه اترنګ پروګرام، ملټي ډایمنشنل پروګرام، هماجت پروګرام، هر اخیس پروګرام د خپل قربا آرجه ډاکټر و حکیم حافظ وکاری، شاعر و ادیب، استاد نقاد، تزیه نگار، افسانه نگار و ډرامه نگار و کالم نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفي لیونی سره اوریدل مه هیروئ. په اخره کې د دې چینل پروډوسر جناب مبارک شاه صاحب یو جهان مننه، تشکر، مهرباني چې په دومره ښه انداز، په دومره ښه تدبر، حکمت، په ښه نظامت، په ښه مشاورت، په ښه نظامت، مشاورت او معاونت او اعانت سره دا پروګرام تر دې دمه 8 کاله یعنی 8 کلن پروګرام سرته رسیدونکی دی. د الله پامان، شپه په خیر، کور مودان، پاکستان زنده باد، پښتونستان پاینده باد. تاسو واورید پروګرام د صحت زیری. په صحت زیری کې هغه ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب موږ سره پروګرام کې ناستو او نن تاسو په خپل غوګونو باندې واوریدل چې هغه مریضان چې ډاکټر صاحب ته دعاګانې کوي چې بلا خلکو نه علاجونه کړي دي، بلا ډاکټرانو راتلیو، خو ډاکټر اشتیاق صاحب نه مونږ علاج وکړو او په خصوصي هغه خبرې وکړې کوم چې مطلب دا دوی جړې بوټي په خپل باندې تاسو چې کله الته لاړ شي نو تاسو ته پته ولګي چې ډاکټر صاحب دوايانې د څه نه جوړي. هغه به تاسو ته په خپل باندې پته ولګي چې هلته بلا مزدوران ناستي او هغه ناستي نو دا دوی په ماشين باندې موړه کولی شي، خو دوی چې کومه لنګرې او دغه لګولې دغه ته کوم مزدوران او هغه صفایي کوي او ډاکټر صاحب په خپل باندې دغه دوايانې جوړي نو دغه جوړ بوټیونه جوړيږي او دغه کې شفا ده. نو مینوالو تاسو هم مطلب ہے کده دغه مطلب دا سه تکلیفونه تاسو ته په دغه بیمارو کې تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو تاسو بدای چل کوي چې دا نمبر بزان سره نوٹ کوي 0315 81 59 059. دا نمبر یو ځل بیا ولیکئ 0315 81 59 059. کله چې تاسو مطلب دارې کله دا 59 دی ښه دا 59 داسې لیکلی شي 5959 صحیح ده 59. نو مینوالو تاسو به زه او ډاکټر صاحب نه علاج کوي، خدا دومره به کوي چې تاسو بل تنګيږئ نه. کچېر تاسو ته و چې هفته پس راشي نو تاسو هفته پس لاړ شئ، کچېر تاسو ته چې میاش پس راشي نو تاسو میاش پس ځئ. ځکه چې هلته مریضان ډیر زیات وي، په ګڼ تعداد کې وي، نو تاسو علاج وکړئ او شفا بدله الله درکوي. مینوالو زمونږ نه پروګرام کې څه الفاظ ټکي داسې وي چې ډیر مریضان داسې دي چې هغه ماته وي تاسو پته نه خای. ما تاسو ته ډومبې نمبر وي په دې به تاسو رابطه کوئ. که چېرې داسې چې تاسو ته نمبر نه ملاویږي یا بیزي وي یا ستاسو نمبر نه اوچتئ نو کلم چې تاسو د ثوابې را طرفه ځئ او د باجا اخیری چړای وي چړای نه چې څنګه تاسو بره شئ نو ستاسو به ګس لاستا یو زیړه شان بنگله راشي. دا ډاکټر صاحب کلینیک ته او دا چې کوم دی په دې باندې ډومبې دا مسجد دی بورډ لګېدلې دی دی کې جمعات ته بیا پکې غټو جرم ده بیا پکې بلها کمرې دي د مریضانو د پاره د پردې د زنانو د پاره د پردې ځای او د سړو د پاره پکې بیل ځای او ان شاء الله چې دغلته به تاسو سره پارکینګ هم څه مطلب دا دی ضرورت نه وي. اول ته پکې خو ښکلې چمنونه ډاکټر صاحب چې جوړ شوي دي چمن کې به تاسو ناست یې ګلونه وغیره لګولې دي ان شاء الله دا به ښکلې کېږي. خو دې ته ډاکټر صاحب نوې راغلی دی ان شاء الله دا به آبادېږي او ښه ښکلې تاسو ته پکې سهولتونه وي. نو دا
نو کلم چې تاسو رسوابې د غاړې زین غسل باجانه وړې اخیری چړې ده نواز آباد چانم تاسو کې نواز آباد کې د ډاکټر صاحب کلینیک کم یو دی نو بالکل تاسو یو لار سوګندی ته تللی ده او دغه بل لار کوم ځای ته تللی کلابټ ته تللی یو لار کلابټ ته تللی ده یو سوګندی دغه ځای کې چانم تاسو کې د غټه زیړ شان کلینیک ته د ډاکټر صاحب خپل کلینیک ته تاسو بلار شي التا کچره تاسو هغه طرف ناراضه نو هم د قلاری دی یو نواز آباد ته چې کله راشي ډاکټر صاحب چانم تاسو کو نو تاسو ته وایي چې اشتیاق صاحب دغه شوګر والا ډاکټر کم یو دی نو تاسو ته پتا چې کم دی او خی نو مینوالو که چېرې تاسو علاج کول غواړئ نو تاسو نمبر ځان سره نوٹ کړئ یو ځل بیا په دې به تاسو ته پته هم ښیي او نمبر به هم دله درکوي او په دې ټایم راشئ نو دا نمبر ډېر ضروري دی او اکثر ما پسې هلته خلک راشي شاپ ته چې ماله نمبر راکړئ دا نمبر تاسو دلته نوٹ کړئ که نه صحیح ده 0315 81 59 0315 81 59 059 او بل یو خبره ته کوم ډاکټر صاحب وایي کو زمونږ دوی زما په نوم باندې د بل ځای کې ملاویږي دا زما دوی نه ده تاسو ته چې دلته په دغه کلینیک کې کومه دوی ملاویږي ډاکټر صاحب دا په خپله جوړوي کو څوک وایي چې دا ډاکټر صاحب ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب دوی د دا دلته واخلې نو ډاکټر صاحب وایي چې زما بار کلینیک کې یا داسې دکان یا شاپ کې یا جنرال سټور میډیکل سټور کې هیڅ داسې قسمه دوی نشته تاسو ته چې کوم د کلینیک کې کومه دوایانې ملاویږي دا زه په خپله جوړوم او دا زه جړې بوټي او زه کوم څنګه چې د انډیا نه د نور ملکونو نه راغواړو او سواد ته ورپسې ځو کالام ته ورپسې ځو نو داسې دا جړې بوټي دوایانې دي دا تاسو له نقصان نه درکوي صحیح ده نو دا به دلته چې تاسو د کلینیک کې کوم ځای چاته ملاویږي دا اوریجنل دي او ډاکټر صاحب په خپله جوړوي بار که تاسو ته دغه دوای د شوګر یا داسې دوایانې ملاویږي نو دا ډاکټر صاحب وایي چې دا زما دوایانې نه دي نو ماله به راکړي اجازت خادبات بریالیو سے د لوی الله پامان